السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه محترم خیر خیریت دی؟ امید ساتم د الله رب العزت نه چې په روغ صحت باندې وي. قربان نن چې کوم دی د یو څو سټوډنټانو د ځینو شاګردانو په عذر باندې چې کوم دی درخواست باندې دا ویډیو جوړوم. ځینې شاګردان داسې دي لکه د هغې انګلیش زده کولو شوق دی، خو هغې صدګانو ته دا پته نشته چې انګلیش د یادولو لپاره څه ناڅه خو دې تاله درځي که نه، کم سے کم هغه ریډینګ خو دله درځي. ریډینګ مطلب لوستل، چې دا یو لفظ به انګلیش کې ویم څنګه. نو که ځینو شاګردانو نه خیر دی د هغې مسلې حل هم ما سره رشته دی د الله په توکل سري، الله په توفیق. نو ځینې شاګردان داسې دي چې هغه لیکل بیخي نشي کولی. لیکل مطلب مې دا نه لیکل کولی شي خو لوستل نشي کولی، دا مسله ده ورته. او هغې وله چې کوم دی دغه نه ورځي، مطلب اے بی سی صرف کته چې اے بی سی دا نور لوستل نشي کولی. که چېرته په بورډ باندې لیکل وي یا په پښتو کې چې کوم دی انګلیش لیکي که نه، ځینې شاګردانو ته دا مسله وي دا پښتو کې به انګلیش څنګه لیکو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. صحیح ده، دا زما یو شاګرد دی د افغانستان، هغه ته مې هم ښودلي وو، هغه دا زده کړی دی، هغه را سره اوس په پښتو کې لیکل نه کوي. چې کله په پښتو کې لیکل کوي نو مطلب دا اے بی سی کې راته لیکي. ښه، نو دا آسان چل دی، ډېر زیات اسانه طریقه ده. ما ډېر په ښکلې طریقې سره دا لیکلي دي. نو دی به صرف دا تاسو مهرباني کوئ چې په کمې طریقې سره زه که د انګلیش کلاس ښایم که د هر یو سیز کلاس ښایم که نه، په دې نه بعد به زه انشاءالله بیا کلاس شروع کوم. دا خو صرف فی سبیل الله زما تاسو سره یو د الله د دغه رسا کولو په دغه باندې تاسو سره کوم انشاءالله، چې دا تاسو صرف زده کوئ په دې خاطر. او بعد کې بیا انګلیش کلاس شروع کوو د 1 جولای نه که نه، خو تاسو ته پته ده هغې لپاره تاسو خیر. د دې نه بعد دا چې کله زده کوئ بیا فی سبمیټ کوئ. صحیح ده قربان. نو د دې طریقه کار داسې دی چې دا به تاسو زده کوئ. زه چې څنګه طریقې سره ښایم خبرې به پکې نه کوئ چې دا سر جي څه ښایي راته ګډوډ لګیا دی، څه ترتیب دی. تاسو به صرف چې څه درته ښیم په هغې طریقه روان اوسئ انشاءالله. بیا به خپله پوه شئ چې او ډېر زر به یې زده کوئ. ښه، یو هفته کې دننه تاسو ریډینګ زده کولی شئ، لوستل درته یادوم د انګلیش. ښه، تر څو چې تاسو زما هغه خبرې عملي کوئ اله. نو دې ته ویلی شي انټونیشنز اف الفابیټس. الفابیټس خو ویلی شي حروف تهجي ته. حروف تهجي نه زما دا مطلب دی چې د هرې ژبې چې کوم دی هغه حروف تهجي دي. الف با الف نه والا تر یا پورې دا 9 اجداني دي. دغه شان دي په چاینا کې چې کوم دي، دغه شان دي په هندي ژبه کې هم دي، دغه شان دي په عربۍ کې هم دي. د الف نه والا یا پورې دا خو عربۍ والا دي. اردو کې چې کوم دی زما په خیال 15 دي. نو دغه شان د انګلیش هم الفابیټس دي، هغې ته څه ویلی شي اے بی سی درته یادوم. اے نه والا تر زیډه پورې دا موږ سره 26 الفابیټس دي، 6 اجداني الفابیټس دي. صحیح شو. بل انټونیشنز نه زما څه مطلب دی؟ انټونیشنز